السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا مختصر نصیحت ده چې زړونه د انسانانو په سوجه باندې مړ کیږي. الله دې زموږ زړونه ژوندي لري، تازه او سلامت دي لري، او زړونه د الله بیمارونو هم زموږ محفوظ ساتي. ځکه چې زړه بیمار وي نو کله په هغې کې وسوسې د خواهشاتو راځي، نو انسان شر طرف ته رابلي، او کله په هغې کې خیال او خاطر د ایمان راځي او خیر طرف ته رابلي، یعنی ګډ وډ وي. کله الله او د الله رسول طرف ته، او کله چې دی نو هغه د عاجلې د دنیا طرف ته او خپل د زړه مرضی ژوند طرف ته. نو بیمارونه دي الله زموږ زړونه وساتي، او خاص کر د زړه د سختېدو نه او د زړه د مړ کېدو نه او زړه باندې د مهر لګېدو نه او زړه باندې زنګ راتلو نه الله دې زموږ زړونه محفوظ وساتي. خو دا خبره کوو چې داسې څه کارونه دي چې د هغې په وجه ورو ورو دا زړه د انسان سختېږي او مړ کېږي. نو هغه داسې چې وایي عرفتم حق الله ولم تقوموا بحقه، تاسو د الله حق پیژندلی دی خو تاسو حق ادا کړی نه دی د خپل رب. او الله پیژني چې ډېر لوی ذات دی او د الله حق نه ادا کړي. وما قدر الله حق قدره. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. د الله نه لایق یره هغه پکار ده، د الله لایق قدر هغه پکار دی. او بیا هم خپل د تقصیر او د کوتاهۍ اعتراف کوي چې الله ستا لایق عبادت ونه کړی شو، ستا لایق ستا تعریفونه ونه کړی شول، شکر ادا نه کړی شو. دویمه خبره دا ده چې قرأتم القرآن ولم تعملوا بحدوده. تاسو قرآن وایي خو عمل تاسو نه کوئ په احکامو د قرآن باندې، تاسو په عمل نه دی کړی. نو قرآن اول خو ډېر خلک زده کوي نه، او که زده کوي په ناظره وایي نو ترجمه نه زده کوي او تفسیر نه زده کوي، ځان پرې نه پوه کوي. او څوک ځان پوه کوي نو عمل نه کوي، څوک عمل کوي ځان له بل ته نه بیانوي. نو قرآن په ښه طریقه باندې چې قرآن سره داسې مینه ولري چې یاد یې وکړي، ځان پرې پوه کړي او بل ته هم بیانوي او دې طرف ته خلک رابلي. دغه رنګې بله خبره هغه دا ده، درېیمه، قلتم نحب رسول الله ولم تعلموا بسنتي ولم تعملوا بسنتي. تاسو وایي موږ د الله د رسول سره مینه ده او د الله د پیغمبر سنت نه معلوموئ، نه زده کوئ چې د الله د پیغمبر غم خادي څنګه وه، موز روژه زکات حج دا به څنګه و، او خلکو سره معاملات او تعلقات څنګه و. سنت د پیغمبر نه معلوموئ، نه پې عمل کوئ، او دغه وایي چې موږ د الله د پیغمبر سره مینه ده. نو چې یعنې الټه روان یې نو زړه خو به سختېږي او مړ کېږي به. دغه رنګې وقلتم نخشى الموت ولم تستعدوا له. تاسو وایي موږ مرګ نه یېرېږو او مرګ له تیارې نه کوئ، مرګ له تیارې نه دی کړی. نو الله رب العالمین فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. انسان له سوچ پکار دی چې سبا له څه کړي دي، څه تیارې کړې دي. دغه رنګې تاسو وایي چې شیطان زموږ دشمن دی، ځکه الله رب العالمین قرآن کې ویلي ان الشیطان لکم عدو. خو لیکن ورپسې چې کومه خبره ده چې فاتخذوه عدوا، دشمن یې ونیوئ، نو دغه ځای کې بیا د انسانان په ژبه وایي چې شیطان زموږ دشمن دی، خو لیکن خبره وله مني. دا ګناهونه څه دي؟ دا ګناهونه ټول د شیطان خبره منل دي. اطاعت دغه سره یعنی خبره موافق کول دي په ګناه کې اور سره بیا دغه وسوسې مني او په هغې روانېږي. دغه رنګې تاسو وایئ چې موږ د جهنم نه یېرېږو او د جهنم نه ځان بچ کولو کوشش نه کوئ، د هغه کارونو نه ځان نه ساتئ چې جهنم ته په انسان ځي. وقلتم نحب الجنة ولم تعملوا لها. تاسو وایئ موږ جنت سره مینه ده او جنت د پاره چې تاسو عمل نه کوئ. او دغه رنګې کله چې سحر را پاسئ نو خپل عیبونه شاته وغورځوئ او
د خلکو عیبونه مخې ته وغوړوئ او خوارۍ کوي او بس خلکو عیبونو پسې او پټو خبرو پسې غلیږیایي، نو داسې حالاتو کې به ستاسو زړه څنګه نرم شي په دې خبرو باوجود، او څنګه به الله ستاسو دعاګانې هغه قبولې کړي. نو دې خبرو ته هغه توجه پکار ده، ځکه چې دا ډېر اهمه خبره ده او مدار د اعمالو د عملونو هغه په زړه باندې، زړه قائد دی، زړه بوتلون کې دی، دا ډرایور دی او دا باقي وجود چې دی دا خو لښکرې دي او دا د انجن هغه ډبې دي، چر طرف ته چې انجن رواني دا ډبې ورپسې دي او کوم طرف ته چې قائد هغه رواني نو دا لښکرې دا ورپسې وي، سردار سربراہ چې رواني لښکرې ورپسې وي. نو چې زړه دې کوم طرف ته کړو دا باقي وجود دې هغې طرف ته ځي، که الله طرف ته که الله طرف ته، که دنیا طرف ته لګولې شیطان طرف ته لګولې شیطان طرف ته. نو د زړه حفاظت پکار دی، خاص کر د وسوسو نه چې د شیطان وسوسې کومې دي هغې نه ځان وساتل شي، په هغې باندې د عمل کولو نه مونږ ځان وساتو. الله رب العالمین دې ما او تاسو له عمل توفیق راکړي او د زړه او د ژبې موافقت راوستل پکار دي. عبدالقادر جیلانی فرمایي ویحک لا یوافق قلبک لسانک، غرق شي زړه دې ژبې سره موافق نه دی، نو دا ډېر خطرناکه خبرې. الله رب العالمین دې ما او تاسو د پټ ګناهونو مو ساتي او ښکاره ګناهونو مو ساتي. الله دې زموږ ژبه او زړه صادق او رښتینی کړي او الله پاک دې موږ صادقینو کې حساب کی شمار کی، چې رب العالمین فرمایي ای والذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. نو دا د علماء اقوال ما تاسو ته ذکر کړل چې زړه په څه باندې سختېږي او په څه وجو باندې هغه مړ کېږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.